سلامونه ملګرو، جنید خان ما دا تصویر وګورئ جی، دا فخر زمان دی د ساوث افریقا خلاف چې کم سکواډ اناونس شوی دی T20 او ډي آی اور ټیسټ، پاغه کې فخر زمان نوم نه دی اچول شوی چې بیا په پریس کانفرنس کې د پی سی بی چیرمن نه د پی سی بی منیجمنت نه صحافیانو تاسو کو چې فخر زمان ولې د ساوث افریقا خلاف سکواډ کې نشته، تاسو زیمبابوے خلاف هم ډراپ کړو، هغه نه مخکې چې کم د پاکستان سیریز هغه نه هم ډراپ کړو، اوس مو ساوث افریقا کې هم د ساوث افریقا خلاف چې کم سیریز دی هغه کې مهم په درې وړو فارمیټو کې فخر زمان نه دی ورچولې، لکه د هغې شاله وجه څه ده، هماغه ټویټ ایشو ده که نه بل څه ایشو ده، نو په هغې باندې د پی سی بي چې کم منیجمنټ ته جواب ورکړی و چې فخر زمان انجری دی، د انجری په وجه باندې مونږ هغه د ساوث افریقا خلاف په سکواډ کې نه دی ورچولې او مونږ وایو چې فخر زمان نور انجری نشي. نو تاسو اوس مله دا وایي په پاکستان کې چې کم نیشنل T20 کپ دا ټایم چلیږي نو هغې کې فخر زمان لوبه کوي او دا کیچ چې هغه کم نیولی دی نو لږې خو نه چې دی انجرډ دی، لکه لږې خو نه چې یو انجرډ کلاړي دومره ریسکي کیچ اخلي او دومره هغه فټ وي او هغه چې کم بیټینګ او د هغه چې کم رن اپ په باونډرۍ باندې فیلډینګ په بیټینګ کې ښه تګړه مطلب ښه ایکټیو، نو څنګه یو انجرډ کلاړي دومره ایکټیو گیم کوي، څنګه یو انجرډ کلاړي داسې کیچ نیوي چې څنګه یو انجرډ کلاړي دومره رن اپ اخلي، څومره یو انجرډ کلاړي په باونډرۍ باندې فیلډینګ کولی شي. نو دې ځای کې د پی سی بي باندې یو بل غټ کوېسچن مارک دی. ګوره موږ جیشا نه ګیله کوو چې جیشا کرکټ خرابوي او جیشا انډیا ټیم پاکستان ته نه راپرېږدي او جیشا نه غواړي چې د پاکستان او انډیا میچ وشي، خو زموږ په خپل بورډ کې د دنیا جیشاګان دي، جیشاګان چې زموږ په پی سی بي کې د دنیا دي د هغوی به موږ څه کوو، لکه موږ خو هغه جیشا نه ګیله کوو، خو زموږ په منیجمنټ کې چې جیشاګان د دنیا ناست دي دی سره موږ څه کوو. لکه اوس فخر زمان یو ټویټ ایشو ده او د هغې په وجه باندې چې کله پې د میډیا پریشر راشي نو بیا وایي چې انجرډ دی، او چې د میډیا پریشر پې نو بیا وایي چې ټویټ ایشو ده. هغه ټویټ ایشو هغې نه مخکې ګوره د فخر زمان د میډیا باندې د هغه خبرونه راتلل چې فخر زمان انجرډ د ډېر کرکټ چې کومو ایکس کرکټرز یا صحافیانو نو یې به وایي چې دا فخر زمان سره زیاتی دی، چې بیا محسن نقوي نه پوښتنه وشوه نو محسن نقوي وایي چې نه چې د ټویټ ایشو ده او په هغې مو ډراپ کړی، چې بیا ټویټ خلکو هایلایټ کړو چې په یو ټویټ باندې ته څنګه یو میچ ویننګ کلاړي یو امپیکټ کلاړي ته څنګه د ټیم نه ډراپ کې، نو بیا اوس یې ورله دا پرتوک جوړ کړو چې نه چې هغه انجرډ دی، نو چې انجرډ دی په نیشنل T20 کپ کې بیا گیم ولې کوي او چې بیا گیم کوي او هغه فټنس نه د هغه رن اپ نه د هغه بیټینګ سټایل نه د هغه په باونډرۍ باندې فیلډینګ کولو نه اندازه کېږي چې دا سړی خو انجرډ نه دی، د هغه صفا پته لګي چې دا سړی خو انجرډ نه دی، خو پی سی بي زیاتې کوي فخر زمان سره. فخر زمان غونته کلاړي په کرنٹ کلاړیانو کې که تاسو ګورئ نه د پاکستان په د غټو ټیمانو کې شته، نه د پاکستان په انډر 19 کې شته، نه د پاکستان په A ټیم کې شته دی چې د فخر زمان غونته کلاړي سړی ووایي چې یو دا کلاړي چیس کولی شي، یو خو بیټینګ خو پرېږده خو هغې نه علاوه فخر زمان چې کوم دی په میچ کې تاله 100% ایفورټ چې کوم دی په فیلډینګ کې هغه تاله درکوي جي. فخر زمان یو آوټسټینډینګ فیلډر هم دی، خو دې ځای کې د پاکستان کرکټ بورډ جیشا صاحب چې کوم دی هغه بغیر د څه وجې صرف د یو ټویټ په وجه باندې هغه د ټیم نه ډراپ کړی دی جي.